هغه والدین تینا مراد دي چې هغه کافري نو هغوی له میراث د هغوی له وصیت د مړیا دا جایز دی. کتب علیکم علی فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې راشي یو ستاسو نه ته سختۍ د مرګه ان ترک خیرا کوئی پریښی وي ماله دلته مراد د خیر نه مال دی. الوصیه وصیت پې نه فرض دی للوالدین د پاره د مور او پلار والاقربین د خپلو خپلوانو بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین لایدا لازمه ده په پرهیزګارانو باندې. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثم علی الذین یبدلون. فمن بدله چا چې بدل کو دی وصیت لره بعد ما سمعه فسانا چې دا اورېدلی دی مراد دی نه دا دی چې علمه دا پې نه څه دی پوه شوی دی او د هغې باوجود د بدل فانما اثمو یقیننا ګناه د دغه بدلون علی الذین په کسانو باندې ده یبدلونو چې بدل کړی وي دین لره. ان الله یقیننا الله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم پوه ذات دی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فمن خافا پسوکا چې ویرېدلو یا فمن خافا په معنی د علمه دی. فمن خافا لا چاته چې پته ولګېدله من موصنا د وصیت کوونکي جنفا چې دا مائله شو د حق نه باطل ته سوی سم دی حق نه څه ته باطل ته مایله شو جانفه جانب څه ته وایه یو معنی داره جورنا فی الوصیه وصیت کې د ظلم وکړو ځای ته یې وکړو د نورو دا وارثانو حق یې وه یا معنی دا ده جنب ویلی کې العدول عن الحق د حق نه باطل د حق نه مایله شي یا باطل طرف ته او اثمن یا ګناه ته یعنې قصدن یې دا کار وکړو فاصله بینهم ملای صلح وکړله یو سړیه بینهم د دی په مابین کې فلا اثم علی نشته دی ګناه په ده باندې یعنې کو چا د ته وصیت کړی او دا وصیت د ده ظالمانه او د نورو ورثاو حق یې پکې والی یا د خطاان دا کار کړی دی یا دا کار قصدن کړی نو الله یې صلح وکړه نو په دې صلح کولو باندې ته ګناهګار نه یې. ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. دریم حکم د ملک د امن دپاره ذکر کوي چې په ملک کې به امن په څه راځي د روژې اهتمام الله وی وکوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی د الله ویا په تاسو باندې روژه نیول. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دا تشبیه په نفس فرضیت کې دا لا فی العدد یعنی دا روجا په مخکنو امتونو باندې فرض وه ځکه مخکې وی کما کتب علی الذین من قبلکم الله دا روجا په مخکې باندې فرض وه څنګه چې په تاسو فرض ده لیکن په عادت کې اختلاف دی د هغې شمار عادت جدا دا کیفیت طریقه جدا وه زمونږه د روجې شمار او عدد او کیفیت دا جدا دی. ایمان والا فرض کړی شوی ده په تاسو باندې روژه نیول کما کتب علی الذین څرنګې چې فرض کړی شوی ده په کسانو باندې من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي. د روژې په نیولو باندې په انسان کې تقوا پیدا کیږي. ولې تقوا سبب دی دا وی ځکه یو نفسیه خواهشات دا دپش یو الله د رضا سبب دا ګرځېږي او دویمه د شیطانیه وساوسو نه انسان محفوظه کیږي. نو دې د وجې نه دا روژه سبب د تقوا دی. ایاما معدودات ورځې شمار کړې شوي دي دا مفعول دی د فعل موضوع دپاره صومو ایاما ای روژه ونیسئ په ورځو شمار کړی شو کې فمن کان منکم مریضا لا څوک چې وي ستاسو نه ناجوړه او علی سفرین یا په سفر کې وي یا بیمار دی
او یا په څه کې دی په سفر کې دی فعدتن لا لازم دی په د باندې شماره من ایام اخرى د ورځو نورو مثال سفر 3 ورځې دی کړی 15 یا د بیماری چې پاو کمه 2 سیره وړه یا غنم د دې قیمت چې چاله ورکیا نو دا د فدیه ده بیا دا آیات منسوخ شوی دی آیات منسوخ دی او مخکې په څه باندې مخکې راځي الله ویه فمن شهد منکم کوم الشهر فلیصمه څوک چې د میاشتې ته حاضر یې الله وایي نو په هغه باندې روژه فرض نو بعضې علما دا وایي چې د آیات په دې وروسته آیات باندې منسوخ دی او په شروع د اسلام کې په طاقت لرونکي انسان باندې هم د روژې نیولو او د فدیې ورکولو اختیار دویم قول دا دی چې آیات منسوخ نه دی او د یطیقونه دا باب افعال دی او باب افعال یو خاصیت به تا ویلی چې د هغې یو خاصیت سلب ماخذ دی چې د انسان نه طاقت سلب شي دا قول د عبدالله بن عباس هم دی عبدالله بن عباس وایي چې دا آیات راغلی په باره د شیخ پانی کې او په باره د هغه بیمار کې چې هغه روژه نشي نیولی نو اوس به معنه داسې وکړي الا وعلى الذین لا یفعلون کسانو باندې یطیقونه چې د هغوی نه طاقت سلب شوی دی طاقت الله وایي نه کېږي فدیتون الله فدیه دې ورکړي طعام مسکین خوراک غریبانانو لره نو مراد تینا شیخ پانی دی خو ګوره دا خبره یاده ساته چې فدیه به چاله ورکوي او فدیه به کم سړی ورکوي فدیه د روژې هغه سړی به ورکوي چې په داسې مرض مبتلا دی یا دومره بوډا شوی دی یا بوډۍ شوې ده چې په آینده کې دا د روژې قضایي نشي کولی یو خو ګوره داسې بیماری ده چې انسان باندې راشي میاشت بیمار دی 2 دی بیمار دی 2 کاله بیمار دی 3 دی لیکن بیتا ټیک شو دا سړی او په ده کې صلاحیت او استعداد او طاقت د روژې د نیولو پیدا کو الله نو د ده فدیه نه کېږي ګوره دا به روژه نیسي دا حکم د شیخ پانی دی چې دا کو جوړم شي نو دا روژه نیولی نشي یا دومره بوډا دی یا کو دا د دې نه آینده کې دومره صلاحیت په ده کې نشته او دومره استعداد هم په ده کې نشته چې دا سړی بیا روژه آینده کې ونیسي نو د دوی فدیه به ورکوئ اوس پاتې شوه دا مسله چې یاره سړی په دې منځ کې مړ شلو نو د روژو فدیه به وله ورکړي بیا دا مسله چې دا فدیه یوازې دا په وړو پسې یا په پیسو پسې خاص ده او کنه په دې کې انابت چلیږي انابت څه مطلب د یو حدیث نه دا ثابته ده چې کله ته روژه وخورې ستا پلار یا ستا موره د دې نه بیرته ته روژه ونیسې نو آیا انابت دا نیابت په څه کې په عبادت بدنیو کې چلیږي کنه لکه ستا روژه وخوړله او ستا بچې ته مړ شوې ستا نه آیا دا بچې روژه شي نیوې چې ستا 15 روژې خوړلې دی او بچې یې ونیسي یا یې لور ونیسي یا یې رور ونیسي او ستا د هغه روژو په بدل کې امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای په روایت کې راځي چې په دې کې نیابت د عبادت بدنی کې دا جایز دی او دا د یو حدیث نه معلومه ده دا حدیث نه دا ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرد ته ویله وی چې زه ته روژې ونیسم نو کافي بی د الله نبي ورته ویل او ته ترې روژې ونیسه اوس دا مسله د جمهور مسلک دا دی او د احناف مسلک هم دا دی د هغې تشریح دا ده
چې په عبادت بدني کې نیابت نه چلیږي، مونځ دی، روجه ده وغیره، دا د بل سړي دپاره ته نشي نیولی. پاتې شوله مسله، اوس دا مسله راله، دا به پیسې ورکوي یا به غنم ورکوي یا به کجوره ورکوي یا به وڅکې ورکوي یا به وربشې ورکوي. بس دا د روجې فدیه ورکړي د یو سرسایه مقدار راشن، چې در سرسایه مقدار څومره دی بس هغه ورک. ځکه د سرسایه مقدار کال په کال بدلیږي که نه. مخکې به خلکو 80 روپۍ ورکولي، اوس 200 نه اوښتي، ځکه ریټ د غنمو چوت شوی، د کجورې چوت شوی، د وڅکې چوت شوی وغیره. نو د دغه شیانو په کومه علاقه کې چې کوم شی رایج دی د هغه قیمت به ورکړي. ستا په علاقه کې وڅکه ده، د وڅکې به ورکړي، کجوره ده، د کجورې به ورکړي. زما په علاقه کې اوس غنم دي، نو خلک د دې قیمت ورکړي. او بیا به هغه مسله راشي چې قیمت ادا کیږي د سرسایه او د فدیې نه، کنه بعینه به وڅکه او کجوره او دارنګې غنم به ورکړي. نو دا مسله به زه په خپل ځای باندې تفصیلي بیا ووایم چې آیا په سرسایه کې یوازې کجورې پکار دي، که وڅکه پکار ده، که قیمت د هغې پکار دی، او په دې کې د فقهاو څه اقوال دي او د چا کم دلیل دی. بیا زمونږ یو استازو هغې به تطبیق کا، هغې به وی که یو سړی غریب دی او مړ شه او روجې خوړلي، 10 روجې خوړلي، 15 خوړلي، 20 خوړلي، اوس د دا د فدیې وسم نه کېږي. دومره غریب دی چې لکه ځینې خلک ډېر غریبانان یې هغوی خواران له خو نور سرسایه ورکوي، د ده سرسایه چرته. نو وایي د ده اولاد یا د ده چې کومه خپلوان څوک یې نو چې هغه ترېنه روجې ونیسي، نو وایي دا کافي ده. صحیح ده، ځکه یو حدیث کې خو شته که نه، نوره ګره چې مسلک د امام ابو حنیفه دا نه دی، غوره دا ده چې ته د هغې نه فدیه ورکه. خو که چېرته د بیخي وس نه کېږي نو کم از کم انسان خو مجرم مه پرېږده که نه، والد دی، والده ده، رور دی، خور ده، نو د هغې نه خیر دی څه ونیسه، روجې ونیسه، نو دا هم کافي دي. صحیح ده. اگر چې بعضې فقها وایي چې دا حدیث منسوخ دی، په عبادت بدنیه کې نیابت نه چلیږي، تفصیلي مسله ده. نو دا فدیه به ترېنه ته ورکې. پاتې شوله فدیه بعضې خلک د صلات د مانځه وایي. د روجې فدیه ورکول دا خو د حدیثو او د قرآن کریم نه ثابته ده. دا خو دا دلته ده چې الله ویا فدیه طعام مسکین، په دې کې خو د هیچا اختلاف نشته. اوس د مانځه فدیه مسله څه ده چې د سړي نه منځونه قضا شوي. نو په دې مسله باندې ته ځان پوه که چې په قرآن او حدیثو مبارکو کې د مانځه فدیه میدیه ذکر نشته، نه په قرآن کې شته، نه په حدیثو د رسول الله کې صراحتاً شته. دا د مانځه فدیه د امام محمد رحمه الله قول دی. امام محمد رحمه الله فرمایي چې دا روجه دا عبادت بدنی دی او حق الله دی، یو د بدن عبادت دی او د الله حق دی دا روجه. نو په دې کې څه ده؟ فدیه ده. نو دا منظمه حقوق الله دی او عبادت بدنی دی. نو دا منځي قیاس کړی دی په روجه باندې، لکه څنګه چې شراب حرام دی نو د چرسو تذکره په قرآن او حدیث کې نشته، چې څنګه شراب حرام دی نو د آیسو تذکره په قرآن او حدیث کې نشته. نو دا آیس، دا چرس، دا بنګ دای قیاس کړي دي په شرابو، نو هغې ته منګه حرام وو. صحیح ده، چرسو ته حرام وو، آیسو ته حرام وو، بنګو ته حرام وو، لکه څنګه چې شرابو ته حرام وو. نو دقه رنګې دا روجې فدیه دا قرآن کې شته، منصوص علیها ده، دا فدیه منصوص علیها ده، په دې باندې نص راغلی د قرآن، او دا په دې پسې خاصم نه ده، شرائط د قیاس پکې مندلی شي. نو دغه امام محمد رحمه الله
د مانځه مسله د روجې په مسله باندې قیاس کړي، علت مشترکه د مقیس او د مقیس علیه دا دی چې هغه عبادت بدني دی، دام عبادت بدني دی، هغه حق الله دی او دام حق الله دی. سر به دې په خلاص. خو امام محمد بیا دا وی زما امید دی چې کېدی شي چې الله رب العزت یې قبوله کړي، ځکه په دې قرآن او حدیث صریحه موجود نه دي که نه. نو وی زما امید دا دی چې ته د مانځه نه فدیه ورکړې، نو زما تمه امید د الله نه دا دی چې الله یې قبوله کړي. نوره د مانځه فدیه ورکول دا نه فرض ده او نه واجب ده. په دې مسله ځان پوه که. د مانځه فدیه فرض او واجب نه ده، بلکې فرضي فدیه دا د روجې ده. سر دې په خلاص شو چې مسله ته چېرته ناشنا ښکاره نه شي. او بعضې زنانه درسته ناستې او بعضې بوډاګان چې چېرته دې دا ګمان هم رانه شي چې مسله یې ګندې بدل وکړه او د خو د مانځه د فدیې نه انکار وکړو، دا بعضې خلک بیا په مسله نه پوهېږي. نو تا ته ما مسله بیان کړه چې د قرآن او د حدیث نه صفا ثبوت نشته. د شریعت د مسائلو د دې ادله اربعه دي. د شریعت مسلې د څلورو دلائلو نه ثابتېږي. اوله به خبره په قرآن ثابته، دویم به په حدیثو د رسول الله ثابته، دریم به په اجماع د صحابه ثابته، او څلورم به په قیاس ثابته. نو څلورم نمبر دلیل باندې دا مسله ثابته ده چې د مانځه فدیه دا ورکیا کېدی شي امام محمد وایي چې قبول شي. او دې د وجې نه فقها دا هم وایي چې د مانځه فدیه اگر چې قرآن او حدیث خو نه ده ذکر کړي او د امام محمد رحم الله په دې فتوا ده او داغه رای او داغه قول دی، او دا یو جلیل القدر امام دی او ډیر د امام شافعي استاد دی، او په مسائلو باندې د دې ډیر لوی مهارت دی، او په فقه حنفي کې د ډیر لوی کردار دی. په امت مسلمه کې د دې لوی مقام دی په ائمهو کې. ناغي دا خبره کوي فقها چې کو چرته فدیه نشي او فدیه د مانځه قبوله نشي، نو وی کم از کم په دې مړي پسې څه وشوله؟ صدقه. نو په صدقه کې خو به قبول شي. او څه وایه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. الله وی نیکی بدی ختمی. نو خو د نیکی کار خدای کنه فدیه ورکول. نو بعضې خلک مطلق انکار کوي چې د مانځه د سره فدیه نشته. دا خبره غلطه ده. نه، دا د یو امام قول دی چې د مانځه فدیه هم شته لکه څنګه چې د روجې فدیه شته. او زمونږ خلک په دې عمل کوي. ښه خبره ده چې د مانځه فدیه هم ورکویه او د روجې او د دواړو فدیه یو شان د فرق پکې نشته. د سرسایه چې کم مقدار دی دا د یو روجې فدیه ده، د مانځم دقه فدیه ده د یو فرضي مانځه. د یو فرضي مانځه د سنت او دې نشته. او د ویترو دا به ورکې بعضې علما وي. بهر کې په نلای والا الذین اوفا کسانو باندې یطیقون او چې طاقت ته سلب شوی دی. نو چې طاقت ته نه سلب شو نو بوډا شلو. نو چې بوډا شلو نو شیخ پانی شلو، یا بوډای شوله نو شیخ پانی شوله. دا روجې نشي نیولې. نلای فدیتونه فدیه دی ورکي اطعام مسکین، خوراک غریبانانو لره، خوراک ورکه غریب لره. بیا دا به چاله ورکې. اوس به دا فدیه چاله ورکې. دا خبرم یاد ساته ګوره چې فدیه دا د مدرسې په آبادۍ نه کېږي چې تا ورکړې چې زه په دې مدرسه کې ولګوه، یا دې وله ورکړې وي چې په جومات کې ولګوه، یا د امام له په اړه کې ورکړې وي، په تنخوا کې دې وله ورکړې وي، یا دې دارنګې یا بل شي. نه، دا به غریب له ورکې، مسکین لره، کونډې لره، یتیم لره چې هغه د زکات مستحق یې. نو چې چاله ته زکات ورکې نو عقله به دا فدیه هم ورکې.
دقه رنګې هغه مدرسې له به وړیا چې په هغه کې لنګر دی او په غربا طلبا دي پکې یتیمانان غریبانان نو دا فدیه به ورکړي چې هغوی وله پې خوراک والي یا ته پې خوراک واله و هغې مدرسې له ویسه چې کم کې لنګر دی وړه وله والا یا وله لوبیا والا یا وله دال والا یا وله غوړي بس دا شی نه باید دا نه ده چې یاره مدرسه جوړو یا مې ځمکه هغسې ده په پلار باندې دي دومره منځونه دي او دومره د باندې روجې دي ماله دا روپۍ را یو کس دلته راغلی دا والد مړو والد دا ماته ویل راوی پلانیه محتمم زما نه ویل فدیه واغستله 50,000 روپۍ نو ویل ما پسې هغه پلار یې بیماري ډېره زیاته کړې وه نو ما ته ویله چې 50,000 روپۍ پاتې دي دا ته په دې مدرسه ولګوه ما چې دا په مدرسو نه لګي استاد لاړ شه منډه ده دقه وړه واله ابه طلبا خوري که نه بس دا یې صحیح ځای دی اخوې دا خو یې زما نه اخیستې دي ویل چې زه به پې ګټې راوړم تاده و به وله پې وکړو مال فدیه به تاده که روپۍ دي سین ته اچلي نو بیا په هغه باندې لانجه وه نو ما پسې محتمم رالی ما ته وایي تا پلاني ته لمسون کړی دی هلکه ما لمسون مې نه دی هغه چې مسله مې ورته کړې ده مسله نو مال تا علم دې کړی ویل او نو ما ویل دا په دې کېږي ویل نه نو مال تا ته څنګه اغوستې ویل زه قبض کومه مال دا د بني اسرائیلو عمل دی چې څنګه قبض کوي بیسخا ته ولې حرام او ناروا وې هغه هم قبض کوي که نه شاغه ته ناروا وم او دې ته روا وم هغه د بني اسرائیلو ټوقه ده قبلې ته اودس ما ته ولویل مخامخ ناست دی بل پې راغلی نه نور ټکی پسې ویلی نو دا خو ګوره هیلې او دغه دي بانې دي دا به نه کوي ګوره هسې دین خو څه ګپ شپ نه دی نو دا به ورکوي غرباو لره هغه چا لره چې هغه باندې زکات کېږي یا سرسایه وله ورکوي هغه خلکو له به ګوره ورکوي یوتیقونه چې طاقت ته سلب شوی دی فدیتونه فدیه دې ورکړي طعام مسکین خوراک غریب لره فمن تطوع خیره لای چا چې وکړله نیکیه په خوشحالۍ باندې یو د خیر کار دی الله وایي وکړه په خوشحالۍ باندې فهو خیر له والله دا به وله ډېره بهتره او ډېره غوره وي وان تصومو خیر لکم او لایکو روجم ونیوله نو دا به دله ډېره بهتره وي ډېره بهتره بې دې کې بله مسله واوره بعضې خلک نه دی دا موږ نه تپوس کوي و یاره زه بیمار یم او روجه زما ته کم کنه نو زه ستا د بیمارۍ نه څه یم خبر زه خو ډاکټر نه یم چې ستا شوګره په پلانۍ درجه کې دی او دومره های دی چې زه تا ته ووایم چې روجه وخوره نه په دې کې فتوا د ډاکټر چلیږي ډاکټر به تا ته وایي چې ستا شوګر به ټیسټ کړي چې تا ته بوک شوګر دی بوک د ولږې شوګر دی بعضې خلکو دی هغه ډوډۍ په جب کې ګرځوي خوراک خو څه په جب کې ګرځوي ډېره بېکاره بیماري ده نو ګوره تا ته ډاکټر ویله چې روجه ګوره ونه نیسې جان ته د خطره ده مال ته نفس ته د خطره ده نو خو ډاکټر درته ویلي خو ډاکټر له شرط دا دی چې مسلمان به یا فاسق فاجر بنئ سیخ بنیا عیسائی بنیا هندو بنیا یهودی بنیا نصرانی بنیا مسلمان ډاکټر تا ته ویل طبیبه چې ګوره ستا دا بیماري په دومره درجه کې ده چې روجه نیول تاله نقصاني دي نو بس مه نیسه مولا نه به دې کې تپوسه مه کوه مولا سره نه ترمامیټر شته او نو سورسایي د شوګره او ځان ښه چې تا چیک نو دا د هوښیار طبیب نه ګوره تپوس کوه صحیح ده چې درته څه وویله او یا ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په دې کې مفتی دی دا زړه ستا څه دی مفتی دی نو دې زړه ته دې وګوره چې یاره دا زړه تا ته څه وایي ته مطمئن یې ځینې چې بانه دی ورته جوړه کړې بیا بعضې خلک ما ته معلوم دی دې علاقه کې دا خلک دا کار کوي روجه خوري فدیه نه ورکوي هلکه تا ښه وس کېږي حالانکې د روجې په باره کې راځي د الله نبي وایي دا روجه نه ده دا فرضي روجه چې دا دې وخوړله که نه
د الله نبي ویا چې عمر بر روجې ونیسي نو د دې یو روجې ثواب ته نشي رسېدی چې ټول عمر روجې او ټول کال سرم روجې نو د دې یوې فرضي روجې ثواب ته دا نشي رسېدی هغې له باني ګوري څه چلی کوئ زما شوګر دی صحیح تا ته چا ویلي دی تا پې ټرای کړې ده ټرای خو کم از کم وکړه که نه کور کې کښېنه روژه ونیسه صحیح ده دا څټ نه دی بیا سته نه تاویږي د بدن نه دی نه تاوي داسې کور کې کښېنه ټرای وکړه چې آیا ما ته پې تکلیف شته نو خو کور کې توبه م پرتې د روټۍ م خواته کېده او روژه شوته خو که څه مسله ته جوړه شوله خو یو قپت یې وکړه اوبه وڅکه څه مسله نه ده ښه چې شي نیولی نو ولې باندې ګورې د الله حکم نو د الله حکم هسې ماتوه مخه دی باندې ورته هسې بانې نیولې دي چې بس صرف روژه چا راته ویلي یاره پلانی وایي مولا راته ویلي مولا څه کار دی مولا څه ډاکټر دی یا ستا نه زه خبر یم نه د الله نبي وایي استفتحا دا د دې مفتي صاحب نه تپوس کوه د زړه نه دی ګوانه د دې د وجې نه خو د الله پیغمبر فرمایي چې زه چاله فیصله وکم او دا هوښیاري او دا بل سړی په خپل دلیل کې چالاکه نه او زه دې چالاکه له فیصله وکم نو ګوره دا تمه مه کوه چې د رسول الله فیصله به ماله حلال کړي نو چې پیغمبر یو شی نشي حلالولی نو مولا تاله اجازه شي درکولی یا زما په فتوا تاله یو کار جایز کیږي نه نه رونو زړه کې اطمینان دی خطرات ته وه نو بیا حکم کوم مونځ ولې نه دی ام ستانه معاف دی روژه ده ام ستانه معاف ده حد دی ام ستانه معاف دی خو چې تا تاسې چل ول جوړ کړی دی نو بیا ویل په اړه کې پیشن وان تصوموا خیر لکم الای کو تاسو روژه ونیوله نو دا بدله غوره ان کنتم تعلمون کو تاسو پوهیږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش الله ویا د رمضان هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې په دې کې نازل کړی شوی دی قرآن اوس دا مسله واوره چې قرآن کریم په رمضان کې نازل شوی او په رمضان کې په لیلة القدر باندې راغلی دی اوس قرآن کریم کې دوه ټکي استعمالیږي یو ته وایي انزال بل ته وایي تنزیل دا د عربیت دوه ټکي دي یو مقام باندې الله وایي انا انزلنا فی لیلة القدر الله موږ دا قرآن په لیلة القدر کې رالیږلی دی نو دغلته انزال دی افعال دی انا انزلنا د انزال نه دی انزال څه ته وایي نزوله دفعه واحده ای دا قرآن کریم په یو ځل راتلل نو سوال دا پیدا کیه چې قرآن خو په دریش کاله کې راغلی اول ته الله وایي چې موږ په لیلة القدر کې رالیږلی دی او په یو ځل هم رالیږلی یو دویم الله دا وایي موږ لیلة القدر کې رالیږلی دی او په یو ځل راغلی الله وایي انا نحنو نزلنا الله موږ رالیږلی دا قرآن نو هلته نزلنا د نزلنا معنی دا ده الله وایي لږ لږ مې رالیږلی هلته تنزیل دی د تفعیل نه دی نزلنا تنزیلا الله موږ لږ لږ رالیږلی دی نو د آیاتونو په منځ کې ټکراو دی یو ځای کې وایي په یو ځل راغلی بل ځای کې وایي نه لږ لږ راغلی او دا خو منلی شوې ده مسلمه ده چې په دریش کاله راغلی جواب به دا وکړي چې هلته په لیلة القدر کې وایه چې انا انزلنا فی لیلة القدر الله موږ رالیږلی په لیلة القدر کې مقصد یې دا دی چې د قرآن ابتدا شوې په لیلة القدر کې ای وحی ابتدا چې شوې وه نو اقرأ باسم ربک الذي خلق نو د دې ابتدا د نزوله په لیلة القدر کې شوې صحیح ده په کې رالیږلی ابتدا ښه په یو ځل باندې راغلی دی په لیلة القدر کې څنګه په لیلة القدر کې په یو ځل راغلی دی د بیت المعمور نه د بیت العزت نه دنیاوي اسمان ته دا په یو ځل ناکو شوی دی د بیت عزت نه
دا راغلی دی د الله د خوا نه اسماني دنیوي اسمان ته به یو ځل او بیا یې د زمانې موافق او مناسبه په 30 کاله کې به لږ لږ راوړ نو بس تطبیق به وشي نو تنزیله د کوم ځای سره لګیا د اسماني د دنیوي اسمان نه لږ لږ راتګ او ساری انزلنا د کوم ځای سره لګیا د بیت العزت نه راغلی دی دنیوي اسمان مسله خلاص اوس د لیلة القدر له چې الله دا فضیلت او غوړوالی ورکړی نو دای په څه ورکړی دای په قرآن الا شهر رمضان الذي نو د رمضان لم چې دا سیدت الشهور ده دا د میاشتو سرداره ده بهترینه میاشت ده حدیث کې راځي د الله نبی ویه الله جنتیانو نه جنت ښایسته کوي جنت په دې کې ښایسته کېږي ډولې شوی او شیطانان پکې تړلی شي او فرض دی پکې په اویاو باندې بدلیږي او نوافلو نه په فرضو باندې بدلی دومره فضیلت دارنګه د جهنم دروازې بندې کړې وي په رمضان کې نو دا فضیلت په څه دی الله وایي انزل فیه القرآن دې کې الله وایي قرآن نازل شوی دی په دې میاشته کې بیا لیلة القدر له ما فضیلت ورکړې د وجې د څه نه الله وایي دا ګوره موږ په لیلة القدر رالیږلې او لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه لایق غوره ده خو ولې غوره ده الله قرآن پکې راغلی نو دیو ته دا فضیلت په دې میلاو شوی هلته په مکه باندې قسم خوړلی دی لا اقسم بهذا البلد الله قسم مې دی ویه په دې کلي باندې ولې په دې کلي کې د قرآن ابتدا شوې ده نو په مکه کې د قرآن ابتدا شوې نو د دې د وجې نه فضیلت هلته مکې علم دی فضیلت دی رسول لم دی ولې الله وایي موږ په دې بنده باندې قرآن رالیږلی دی ناغلی هم ورکړ او چې چا قرآن دنیا کې زده کړی دی نو د هغه هم فضیلت دی په سینه کې دی د دې د وجې نه ابوذر غفاري ته رسول الله فرمایي و یا ابا ذر قرآن کریم وایه خو عمل دې پې او کو دې پې نه یې ولې الله هغه بدن لره عذاب نه ورکوي چې د چا په سینه کې قرآن دی او که دا پې عمل شته د الله نبی وایي او که عمل یې پې نشته خو چې په سینه کې قرآن دی نو ابوذر الله یې عذاب جهنم له نبی نو دی ډېر فضیلت دی د قرآن په دې باندې مستقل کتابونه لیکلی شوي حدیثو کې بیا د دې ډېر فضایل راغلي دي اوس مسله دا ده بعضې خلک وایي چې دا په شب قدر راغلی دی په 15 راغلی په 15 د شعبان نو بعضې خلکو د هغې د شعبان نه د شعبان د 15 نه دین جوړ کو بیګا ما د 15 د شعبان رد وکړو مختصرا پاکې مراته بیا څه افرادو ټلیفون وکړو چې د شعبان روجه کله ده د 15 شعبان حالان کې ما پې رد وکړو د دغه نه 15 منټه مخکې چې د 15 د شعبان د روجې هېڅ ثبوت نشته امام قرطبي رحم الله وایي په دې کې چې څومره روایات دي نو دا منګړت دي هیڅ یو صحیح روایت په رسول الله نه ثابت نه دی چې څومره حدیث امام قرطبي وایي دا منګړت دي علامه ابن قیم وایي چې څومره روایت دی وایي دا موضوعي دی وایي دا د ځانه چا جوړ کړی دی په دې باندې په منګو کې یا کاڼي اچل بنګړي اچل ګوتې اچله یا منګي ماتول او یا بعضې خلک وایي چې یاره غوښه به راوړي نو ټول کال به نه باندې پراقي بعضې وایي که نه وایي د 15 په شپه باندې غوښه راوړه ټول کال به وایي غوښې خوري او بعضې وایي چې یاره جامې پکې وکړه چې څومره جوړې کې زنانه وایي او څومره بزر کې څومره سینډل پکې کې نو وایي دا سینډل او جامه د پسې حساب نه ده بزرونه پکې کوه نو بیا بریلیانو نه دی مې زده کړه وکړه بریلیان پکې دیګونه پخوي
او دارنګ یا چا ولې پخی دا کورونو کې شي څه چلی وی بارات دی شب بارات دی ښه جوماتونه مزین کړي پاکې قسمه قسم لیټونه لګولي او پاکې ناتخوانانې راوختي د جومات بېعزتیانې پکې کوي پاکې اللهو کله کوه کله پکې چمبه ووه کله پکې ماشومان ګډوه ماشومان یې جوماتونو له راوسي جینکۍ ماشومې جومات له راوسي پاکې نظمونه وایي وروره ګډېږي جومات کې وایي شبې بارات دی او وایي په دې شپه باندې الله د انسان ګناه نه لیکي نو بعد خلک پکې دا په فیسبوکو خره کړي چې یار د یارې سه میلاویږي او یا یاره د یار سه میلاویږي وایي دا ګناه نشته ګوره په کومو خرافات او مردارو باندې موږ اخته شو د دې خلکو د لاس هغه یوم الکذب ایجاد کړی ده وسې د دروغو ورځ خبرې آته د کذب ورځ وایي په فیسبوک باندې ځان له ورځ ده پاکې به څه کوې دروغ به خوروئ ټول ځانه به خبرې کوې هغه چې د اسمان نه توکړه راولېدلې ده دا دروغ به ووایي دا ځان له ورځ په فیسبوک په کال کې یوه دا مقرر کړي یو رسم دی د مردارې دقه دی د یهودو چې په دروغو باندې راړول حالانکې په دروغجن د الله لعنت دی دویم رسم یې پکې دا راویستو چې څنګه عیسایان کرسمس ډې مناوئ دا کرسمس ډې مناول دا کفر دی ګوره بل یې پکې دا راویستله 12 ربیع الاول مناول دارنګې عرسونه کول دا یې بله راویسته بل یې پکې دا راویسته یوم الوالدین زما پلار وایي دا د یوم الوالدین ورځ او د پلار سایه ده او پلار اسمان دی داسې پلار سایه ده چې تا ته ویه ګیر او برېت وخروه تا ته ویه د یهودو جامې واغونده تا جهنم ته راکاږیه جهنم ته دې ورچئ د جنت نه دې لرې کوئ یهودي ته دې نږدې کیه نصراني ته دې نږدې کیه سیک ته دې نږدې کیه و یوم الوالدین ناکې روران سړي پلار د ځان څه کېنولی په کرسۍ کې او دارنګې یا تصویران وباسه او شایع کوه یوم الوالدین دا په کال کې یو ورځ وایي دا ده بل یې پکې وسانې راویستله پکې یوم شبرات یې پکې راویست پکې دی وره بریلیانو پکې دا راواچ نو ګوره د دې نه ځان ساته دا بدعات دي دا رسومات دي دا لعنتي کارونه دي د پنلسي د روجي هیڅ ثبوت نشته د پنلسیه د شپې هیڅ د فضیلت ثبوت نشته په دې کې علما د تفسیر ابن کثیره امام قرطبیه تفسیر روح المانیه زاد المسیره دارنګې تفاسیر نور ګوره او استاد په دې کې ته ماته پیدا که دی ټول وایي منګړت موضوعي فضایل نشته او روجې نشته او زمونږ زنانه وپرس کلی ده پنلسی کلی دی خاوند ته به ویله مولوي صاحب ته ټلیفون وکړه هر یو سړی موږ په دې کلي کې دومره 8 کاله قرآن بیان کو صحیح ده بیا په پنلسي مې په د جمعې په بیانونو کې مې په بیانونه کړي په خطبو کې مې په بیانونه کړي په مړو کې مې په بیانونه وکړو په درسونو کې مې په وکړو د هغې باوجوده چې څنګه یې ګټه هغه شانې کربوړی دی چې څنګه یې نیا بدعتۍ وه هغه شانې نوسۍ بدعتۍ ده چې څنګه یې نیکه بدعتي و هغه شانتې نوسۍ بدعتي دي چې څنګه یې مخکني مولان بدعتیان و هغه شانتې کشران بدعتیان دي هغوی خو بدعتیان خو وایي چې څه مرۍ غوړه راغوړه کړو نه یې غوښه راوړه او جومات ته یې هم راوړه مشهوره لطیفه ده وایي چېرته یو بدعتي ناست و په جومات کې نو یو ماشوم به دا راغستی و دا کاسې راغستی و سر پې نه پروت دی ډونګه ده نو دا ماشوم ایسته ده پیزار سره په دې جومات کې را روان دي نامولا پې غږ کړی دی چې الله دې غرق کا جومات دی او ته ویلې مولوي صاحب ویل شبې باران دی او الوا ده هغه ویل زه په دې سیډ بیا راځه په دمه پې راځه
چې شیخ بیباران دا الوا یې اورېدلي نو بیا ورته ملا وایي د پیزار سره راځه خو به دې سیټ سیټ راځه دقیق حال دی هغه یې څه د شپې دا په ښکته ملکونو کې لوډ سپیکرې ډیګونه یې لګولي زنانه وله روپۍ وړي هله نن شیخ بیباران دی پیسې وړئ هلته ورته ناست یو نظم مظم ورته ووایه او بس پیسې وله چلوه بس دا د خلکو دا پیسه مرداره ده ګنده ده الله یې په دغه ګنده مردارو لګوي په دې بدعات او په دې رسوماتو د صحیح سړي پیسه او بدن په دې نه لګي موږ چې پیدا شوي و او عاقل بالغ شوي و او بیا هم علم کړی دی نو موږ د پنځلسي روژه چېرته نیولې نه ده او نه زموږ استادانو نیولې او نه زموږ په کورونو کې دا تذکره شته زموږ په کورونو کې دا تذکره هم نشته چې پنځلسي څه شی دی دا څوک پې هم نه جني خو دا د ځانه دا د وچې شیخوړی نه دي دا د وچې شیخوړی او دارنګې دا د وچې چې ځان جنت ته ورچوي او الله یې جهنم ته راکاږي دا ځان چې په زور ورنه باسي په زور نشي ننوتلی په پنځلسو ملسو باندې جنت نشته چې ته په زور باندې ځان داخلي صحیح عقیده برابر کا قرآن ته غوږ کېده حدیثو د رسول الله ته عمل دی عایشه بین ته تقواداره ښځه نه د خدیجة الکبرا نه ته تقواداره بوډۍ نه د فاطمة الزهرا نه ته تقواداره طالبه نه تېنه په علمیت کې شوته نه تېنه په تقوا کې نه تېنه په پرده کې د صحابه کرامو د حفصې نه او د سمیه نه او دارنګې د ام حبیبې نه د زینب نه د رقیه نه د کلثوم نه د پیغمبر د بیبیانو او د پیغمبر علیه السلام د نونو نه تاسو تقوادار نه وئ هغوی پنځلسی کړی نه د صحابه بیبیانو کړی نه د تابعینو قول شته نه امام بخاري کړی نه ترمیزي کړی نه چا کړی دی نو ته په چا پسې روان بهر کې الی شهر رمضان الذي فرضي روجې ونیسه بیګا مې درته وویله چې دا فرضي روجې نیسئ زنانه وله څلور کاره دي که نه اذا صلت خمسه وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها د الله نبی ویه زنانه چې فرضي مونځ کوي فرضي روژه نیسي د خاوند تابعداره ده او د خپل ځان حفاظت کوي د جنت اته واړه دروازې ورته کولاو دي جنت بیبي ده ورځي دی دا په فرضي روژه کې ټوله ورځ ناستئ چغلخوري کوي غیبت ته ناستئ ټوله د بازوګانو سرونو ته ختي او ځوانه بس مازیګرۍ په غیبت لنډوه مازیګرۍ ماښامې په خیرو په لنتان لنډوه او وایي شب بارات او دغه نیسه فرضي روژه ونیسه حق ادا که خولې ته تاله واچوه غیبت پرېږدوه چغله پرېږدوه کینه حسد پرېږدوه دروغ پرېږدوه صرف فرضي مونځ او فرضي روژه نیسه د دې د وجې نه زنانه به بغیر د خاوند د اجازت نه نفلي روژه هم نه نیسي خاوند نه به اجازت چې نه یو اجازت یې نه اخیستی نو ماتولی هم پیش دا به پې ماتی چې دا کله ضرورت پیښ شي نو دا شرعي مسله نو فرایضو ته کار ووایي پرده د باندې فرض ده شب بارات د باندې نه فرض دی نه واجب نه مستحب پرده د باندې فرض ده د مارکیټونو نه ځان منع که د پردو مړو نه ځان منع که دارنګې د سیلونو نه ځان منع که د پټو نه ځان منع که د ګودرو له مزه ټینکو له مزه ټویلونو له مزه بس تا لوی دین دقه په کور کې دی نور نوافلو موافلو نه یوه روژه هم ونې نیسي فرضي صرف نیسه الی شهر رمضان الذي میاشت رمضان الله وی الذي هغه میاشت انزل فیه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن هدن الله هدایت دی للناس دپاره د خلکو هدایت دی څه ده هدایت دی دپاره د خلکو معلومه ده شوله چې قرآن کریم د هدایت کتاب دی نو د حدیث رسول الله سره ولګوه د الله نبی فرمای چې چا د قرآن کریم نه ما سیوا
په بل کتاب کې هدایت ولټاو ازله الله الله بدل گمراه کی گمراه می کی نو قرآن د هدایت کتاب دی دا راواله صحیح تعلیم کې د قرآن وکا رمضان مبارک چله لګي قرآن له چله ولګوا سه روزه لګي قرآن له سه روزه ولګوا وخت ورکې قرآن له وخت ورکا وبینات من الهدى او واضح دلائل دیا من الهدى د هدایت واضح دلائل دیا دا لیونی دی استادي دا چې څوک چاته وایي چې زما بد بیانوي تاسو ته څه دی اجازت دی د بد نه خو الله منع کړي رسول الله تینا منع کړي ولا تنابذوا بالالقاب ولا يغتب بعضكم بعضا هلته به سورة حجرات کې به د مسلمان کوم هلته تا ته وایه چې ګوره بد به نه ووئ جاسوسي به نه کوئ عیب به نه لټوئ غیبت به نه کوئ چغله به نه کوئ نو چې یو شی الله حرام کړی دی د انسان په اجازت حلالیږي نه حلالیږي و چې غیبت الله حرام کړی دی ته څنګه حلالې نه حلالي نو ته دې چاته ووایې چې زما بد بیانوه الله وایي بد به د انسان نه بیانې نو منع ده صحیح ده دا به چاته نه وي نه چاته اجازت شته او خلک د دې دپاره کوي چې زه تا زما بد بیان کړي نو ذات ای به بیانې دا دې دپاره خبره ده چې یعنې ما د طرفه ته معافي صحیح ده معافي مسله ده نو هدایت دې دپاره د خلکو وبینات من الهدى او واضح دلائل دې د هدایت والفرقان او فرق کون کی کتاب دې په مابین د حق او د باطل کې قرآن چې دی ولوستلو نو حق به هم ته معلوم شي باطل به هم درته معلوم شي او چې قرآن دې نه دی ویلی نو حق او باطل ګوره نه پېژنې فمن شهد منکم الشهر څوک چې حاضر شي ستاسو نه دې میاشتې ته فلیصمه الله روژه دې ونیسي نو فلیصمه هغه مخکنی آیات په یو توجیه سره منسوخ شو ومن کان مریضا الله څوک چې ویا بیماره او ناجوړه او علی سفر یا ویا په سفر کې فعدة من ایام اخر نه لا ویا لازم دی په ده باندې شماره د نورو ورځو نور ورځې شماره او روژه پکې نیسي اوس د دې سفر نه مراد کم سفر دی د سفر نه مراد ګوره سفر شرعیه دی چې 78 کیلومتر دومره سفر ستاو نو تا ته د روژې اجازت دی روژه وخوره بیا مسله واوره په دې سفر کې الله دانې دی ویلي چې ته په جاز کې کو ته په ټوډۍ کې کو ته په اوښ باندې کو په اس یا کو په خاریه بس سفر کو ته بیدلې کو ته په ګاډي کې کو ته په جهاز کې کو ته منډې وې کو په دمزه کو غلا لزیه کو دین لزی کو تجارت لزیه دا ټول پکې داخل صحیح ده بچ سفر شرعي دی او څومره مقدار ښودلی شوی دی نه بس ته مات بیته د کور نه هم شی ماتولی د کور نه څنګه بهر شوې بسه پیکاوړه اوخره ماته که روژه ته د لانې رسېدلی بس ګاډي ته خیج ځکه تا نیت څه کړی دی د سفر کړی نو چې د کلي د حدودو نه خارجېږي عبدالله بن عمر به بسو د کور نه به راووتلو سفر و ماته به کړه مسافر به حسابېدلو نو په دې کې د آباد خلک د نوک په ځای سکر ومنډي او د ځانه هغه ځان له شیخ القرآني امیانو کې او ځان له شیخ الحدیث او مفتی کرام د ځان نه جوړ کړي او یاره دا خو مخکې وایي داسې سهولت نه و اوس که نه داسې سهولت دی او جاز لکه الله ویلي چې سفر دی د ته پکې ولې موږ ته مسلې جوړې بس الله ویا ومن کان مریضا او علی سفر الله ویا چې په سفر کې کو په جهاز کې الله کو په خریا کو په ویټس کې کو په سیکل کو په موټر سیکل الله فعدة من ایام اخر بشمار د باندې لازم دی د نورو ورځو نو ته پکې چین چورا راته پیدا کومه هغه یو سړی و مولا و
نه هغه له یو بل کس راغلی و د مسلې پوښتنه یې ترې کوله ویل چې هغه منطقي و مولا او دا بله امیر راغلی و تپوس یې ترې کاو ویل چې منګه کورې کوی ته ولیږي نو مونځ پې کېږي که نه په دې اودس کېږي په دې اوبو نو مونځ هم جایز دی نه هغه خوا راته مسایل نه وي یاده نه هغه ورته ویل په دې کې احتمالات دي نو ویل څنګه احتمالات دي نو ویل دا منګه کورې به خالي نه یا به ویل دا په منډه راغلی او یا به پرو راغلی یا به ویل دا په دغه وخت کې اودس ماته یې کړی یا به یې نه یې کړی چې دا ورلیدلی یا به په سر ورلیدلی یا به په لکۍ نو ویل دې احتمالاتو چې ته ماته تعیین وکړه نو هله به زه تاله فتوا درکړم نو ځان یې ته څه کوو خلاصول نو زمونږ خلک هم بعض احتمالات ذکر کوي وی دا یاره داسې سفر دی او دا دی او دا دی او دا دی او چین چوره راته پکې جوړه کړي بس الله ویلي د الله رسول ویلي خبره خلاصه ده نور پکې ستا چین چوره ته حاجت نشته دا د وچو شیخانو مسلې دي ښه چې دا بې علمه خلک یرید الله بکم اليسر خو ګوره دې له به روژه نه سفر نه کې زمونږ د دې کلي نه څه افراد تلي وو هغه مخکې یو 3 کاله مخکې روژه سختې وې که نه 18 او 17 ګنټې روژه به و ګرمي به هم وه نو ما ته رابطه وکړله چې موږ په سفر باندې راوتي یو او موږ دغه وکړو د روژه ماته کو که نه نو ما څله په سفر باندې تلی ویل یاره دا ملګري ویل چې روژه سخته ده سفر وکړو چې سې وخورو د دې د لاسه تلي دي د کلي نه چې په ایسي ګاډي کې لاړ شم او په سفر کې الله وایي چې روژه وخوره نو څه به وخورو په لاره نو الله دې مال پوه کړه نو دا خو بیرته قضایي د باندې لازم ده ستا دا نیت دی که چې په سفر کې خوره او بېرته قضایانې مضایانې دا نشته نو دې له به سفر نه کوې ښه چې یاره زه روژه وخورم د څه شي نو چې کلاس ته سکول کې نه پاتې کېږي نو بیا خو پې نشته نو چې سکا د سرټیفیکیټ روپۍ به یې ورکړه سرټیفیکیټ چې کومې روپۍ دي هغه روپۍ ورکړه او بس چې څنګه وې کوي نو چا ته تلیفون کړی دا ویل دا خپل کار کوي زموږ د اجازت نه بغیر د پرنسپل صاحب څه کول زه په دې شي کې ګوتې نه وم وی دا کې موږ مولوي صاحب چې ګوتې نه وم ټلیفون ورته وکړو خپل کار هم دی د دې خپل اصول او ضوابط دي په حقه بتلی وي یرید الله بکم اليسر غواړي الله تعالی په تاسو باندې اسانتیا لره ولا یرید بکم العسر نه غواړي الله تعالی په تاسو باندې سختیا لره تکستیا الله په تاسو باندې نه غواړي ولتکملوا العده او د دې دپاره چې تاسو پوره کړئ شمار لره یعنې دا شمار پوره کړئ د ورځو نورو شمار د باندې لازم دی نو چې شمار د روژو پوره شي ولتکبروا الله او د دې دپاره چې یاد کړئ الله علی ما په هغه طریقه باندې هداکم چې ښودنې کړې تاسو ته ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك او کلا چې تپوس کې ستانه عبادي زما بندگان فإني قریب نو زه نږدې یم الله وایي دا ولې مسله د څه شروع وه د روژې او منځ کې مسله د څه راوړه د دعا جواب ساجده دی چې د دې سره بد دی په روژه کې الله دعا ښه قبله چې روژه ماته به عبدالله بن عمر کولو کن خپل اولاد به ټول کړله او هغې ته به ویله دعا کویه وإذا سألک او کله چې سوال کوي او تپوس کوي ستانه عبادي زما بندگان عني زما په باره کې فإني قریب نو زه نږدې یم رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو جماعت رالی ای دا خبر چې جرګه ورسره وکړو پټه او که نه زمونږ رب لرې دی
چې په تیز آوازونه ورته وکړو الله آیات راولېږو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې سوال وکړي ستانه او تپوس وکړي ستانه پیغمبره عبادي زما بندگان انی زما په باره کې فإني قریب لا اذن حلال دی. اصل کې دا آیات راغلی دی په باره د عمر او د کعب رضی الله تعالی عنہ خطأ نسیانا دی په روژه کې نزدېکت کړی او د څه سره د زنانو سره. مسله دا ده چې په شروع د اسلام کې چې کله روژه راله نو د شپې هم نزدېکت د زنانو سره بنو، دارنګې د ورځې هم ممنوع او بنو، او چې کله به یو سړی اوده شلو نو بیا به روژه شروع شوه، یعنی اوده به شله روژه به نه ماته کړې یا ماته کړې بس بېرته به چې راپاسې روژه به وه. نو دارنګې یو صحابي دا رالی او هغه ستړی و نو کور والا یې وله خوراک تیارولو، په دې منځ کې هغه اوده شوی و نو بس بېرته اوده شلو، چې اوده شله بیا راپاڅېدلو نو هغه روژه بیا شروع شو. نو چې نصف النهار ته ورسېد نیمې ورځ ایسه بېهوشه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خبر رالی الله دا آیتونه راولېږله چې وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم چې خره ته څه ښکاره شي واضحه شي سپین تار درته د تور نه ښکاره شي یعنی سبا صادق را وخیږي نو بس بیا خوراک څښاک کوه بیا بند که د هغې نه وروسته او د دغه پورې څه کوه الله ویا حل لکم حلال کړی شوي دي تاسو لره لیلة الصیام په شپه د روژه کې الرفثو نزدېکته الی نسائکما بیبیانو سره هن لباس لکم بلای دا ستاسو جامې دي وانتم لباس لهن او تاسو جامې ویا دیو لره. یو معنا یو خو جامه ده جامې ورته ولې ویلې دي د هغې وجې وه هن لباس لکم تاسو هن لباس لکم دیا پرده ده ستاسو دپاره وانتم لباس لهن او تاسو پردې ویا د دیو دپاره. زنانه سړی له پرده ده او سړی زنانه دپاره پرده ده. الله دویمه معنی دا ده هن لباس لکم دا ستاسو بستره ده دا ستاسو څه ده بستره ده تولۍ ده وانتم لباس لهن او تاسو دیو لره بړستنې وی څه دې بخلاص نو ته د هغه بستره یې هغه ستا بستره ده. څلورمه معنی دا ده هن لباس لکم تاسو د آرام تاسو دویا د آرام ځایونه دي ستاسو او تاسو د آرام ځایونه ویا دیو لره یعنې ښځه د سړي دپاره د آرام ذریعه او سبب دی او سړی د ښځې دپاره د آرام سبب او ذریعه ده. نو چې ستړی وي کور ته راشي نو بس دمه شي او زنانم ټولو کارونو کې ستړي شوي وي نو چې خاوند یې راشي نو ښځه لږه دمه شي اړې پې نه خوشحاله شي. صحیح ده. بله معنی واوره دا جامې ورته ولې ویلې ده دا جامې ورته دې له ویلې ده چې څنګه د دې جامې اتصال په نارینه پسې دی او د جامې اتصال پیوسوالی په زنانو پسې دی نو دقه رنګې ښځه د سړي سره څه ده لازمه ده. نو ته چې چېرته ځې او سفر کې یا په حضر نو ښځه به ځان سره د جامې په شانتې ګرځې داسې نه چې تا ته سترګې پټې کړي په لندن کې ناستې او یا ته په سعودي عرب کې ناستې او یا ته نه په ترکي کې ناستې او یا ته نه په ایټلي کې ناستې او خواره دلته ناسته ده او تیلی راغستې ده مچان وجني بیا مچان وجني که نه سرکاوتش بیا پلار ته وایي تیلی لاله راوړه وایي مچان پې وله نو بیا د بازوګانو نه او د خسا کاسونه او دارنګې د خسا سنه بالښتونو نه چې مچان پې کیني نو هغه تې شړي ناستي
او بعدې ویا پکې دیندارم شي نو موږ له بمبتې راوړئ او دارنګې دا لاله راوړئ د شانډۍ لاله راوړئ د شانډو دانې نو زه په هغه به اللهو کوم نو دا اللهو دې له نه کوه خو دې دپاره یې کوه چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین به څو زره کرتې ووامه نو وایي په دې باندې حاجتونه پوره کوي نو دا دې له ویه چې الله روزي په لندن کې بنده که په ترکیه کې ول خلاصه که په ایټلي کې ول خلاصه که چې کور ته راځي نو ذکرونه له اخواله دې له جوړه کړي حالانکې د څلورو میاشتو نه پورته په اسلام کې اجازت دا نارینه ته نشته چې د زنانه نه بېځای ژوند تیر کړي صحیح ده د څلورو میاشتو نه پورته شرعن مسله ده دا عمر تپوس کړی او د خپلې لور نه چې زنانه څومره د خاوند نه بغیره صبر شي کولی نو بیا یې باندې فتوا ورکړه نو بیا یې مجاهدینو له رجسټر جوړ کو چې تاسو به په محاذ کې او په مورچه او په باډر باندې د څلورو میاشتو نه زیات ټیم نه تېروئ او چې څلور میاشتې م لګولې نو بیا به څه راځئ واپس به خپل اهل او عیال ته دا راځئ او چې پارک له چکر لځیه شي بولې چې په پرده کې ولې ښځه زړه نه لري دا حضرت سوال کیا چې یعنی ښځه چکر لبی نو سیر لیبو ده رسول الله فرمایي چې سیاح امت الجهاد فی سبیل الله نو ځکه نه جهاد له وسبو د فلسطین کې جهاد دی ښځه هم د غوږ نه ونیسه او تم دواړه لاړ شي یا جهاد فی سبیل الله به وکړي تبلیغ له وسبو ځه صحیح ده نو سفر له به د ځان سره بوځي هغه وایي نو مسله دا ده چې دا شرعي مسله ده نو دا جامه ده ښځه دا په سړي ښځه ده او سړی په ښځه سړی دی به یاد ساتي ځکه الله جانبین ته هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا زنانه تاسو لره جامې دي او تاسو دیو لره جامې ویه نو جامه یو دا ده چې ستا رازونه به دا د چا سره د زنانه سره به د خلکې د ښځې نه تپوس کوي که نه سړی مړ شي څه به یې کول څنګه ژوند یې تېراو څه معاملات څنګه چل دا یې نو راز عیوب د دې د وجې نه حدیث کې راځي چې بدکاره زنانه او بیکاره زنانه او بد اخلاقه زنانه هغه ده چې هغه د خپل خاوند عیوب پردو نارینه ورته وایي او باندې علماء کرام لیکي چې بیکاره زنانه هغه ده چې هغه خپل خاوند تره د نورو سړو او یا د نورو ښځو صفات بیانوي نو دا شرعاً مسله ده ښځه به خپله ښځه به د پردي سړي او د پردۍ ښځې صفتونه حسنه دا به خپل خاوند ته نه ذکر کوي ولې په دې کې علما وایي چې د دې ښځې نه د خپل خاوند لتورې پیدا کیږي لتورې شي نو دا به نه کي او ناکاره سړی او ناکاره ښځه هغه ده چې کله دی خپله منځ کې خپله ورځ او شپه تېره کړي او بیا دا رعوزیه او عیوب بیانوي او یا هغه خبرې کوي کمې خبرې چې دیو یو بل ته شوي نو دا به الله وایي نه کوئ نو هن لباس لکم الله دا ستاسو جامه ده دا زنانه وانتم لباس لهن الله تاسو جامې ویه د دیو دپاره علم الله والله تعالی پوهې دی انکم کنتم تختانون چې تاسو به الله ویا خیانت کې واچوئ ځانونو لره انکم کنتم یقینا تاسو به تختانون انفسکم خیانت کې واچوئ ځانونو لره فتاب علیکم الله تعالی رحم وکړو په تاسو باندې رحم څه رالی رحم دار علیه چې تاسو باندې الله د شپې حکم ساقط کو دایمات کو او اجازت دل درکو نفتاب علیکم الله تعالی سانتیا را وصلا پتاسو باندې
وعفا عنکم او الله تعالی معافي کړې ده تاسو ته فالآن الله وسه باشرهن لاوی راتک کویا زنانو تا وبتغو ولټوئ ما هغه څه لره کتب الله لکم چې الله مقرر کړي دي تاسو لره دا مقصود د نکاح ته اشاره ده نو دا رد دی تفسیر ماجدي وی هذا رد علی اصحاب خاندان منصوبه بندیه چې دا نظریه به نه لري چې یاره اولاد به کم راوړمه او دی به څه خوري دا د مشرکینو عقیده وه آی به خپل اولاد د دوو وجو نه وجل یو به زنانه دی له وجلې چې دا به شرم محسوسه قرآن کې به مخکې راشي او یو به دې دپاره اولاد به خپله نارینه نه پیدا کول او یا جینکۍ چې دی به څه خوري روزي به ورله څوک ورکوي نه لا یعفلان وسا باشرهن راتک کوئ الله ویې دې ولره وابتغو ولټوئ ما هغه څه لره کتب الله چې الله مقرر کړي دي لکم تاسو لره وکلو ولا یا خوراک کوئ واشربو ولا اسکا کوئ حتی تر دې پورې یتبین لکم چې ښکاره شي تاسو ته الخیط الابیض هغه تار سپینه من الخیط الاسود دغه تار تورنه من الفجر چې سبا راوخیږي مراد د دې نه څه دی هغه اظهار کامل دی اظهار څه دی کامل دی چې کله سبا صادقه خره وختلو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي زما امت با په خیر باندې چې کله د یا روجا وختیه ماتی او کله روجا ناوخته بندیه نو دا به زما امت به په خیر باندې روایت کې راځي خو د دې نه غوره دا مقصد نه دی چې په حدیث کې راځي چې کله نمر ډوب شو نو بس ستا روجا ماته شوله خو ته ماتې او که نه ماتې نو ګوره په ګبري کې خو مازدیګر ډوب شوی او دارنګې بعضې علاقې چا کې غرونه دي دا کې وختیا نمر ډوبېږي یا دارنګې بعضې علاقو کې تورتمونه ډېر زیات وي نو دا مراد نه نو ګورې به چې علما صلحا په کم طرف روان دي د امت دارنګې کورونو کې نقشې دي جوماتونو کې هم نقشې دي دا جومات کې چې کومه نقشه لګېدلې په دې کې 15 منټه احتیاط دی 15 منټه احتیاط باندې دا حمل ده یعنی 15 منټه دا ځانونه رسته کوي او دارنګې 15 منټه ادمه د پېشمنیا ځانونه دا مخکې کوي نو دا بعضې خلک چې دا 15 منټه مخکې اذان او دا کوي دا د دې دا 15 منټه احتیاطي والی دي نو دا د دې نقشو نه معلوم کړي حالانکې خو یو سړی په سحر او ماښام باندې روژه معلوموي نو بیا دې دا ګنټه ګزار کړي کنه ګنټې ته څه ضرورت دی بیا دې دا نقشه هم ګزار کړي د نقشې د علماو ته څه ضرورت دی نه په دې نقشه کې مې حکمت دی په دې ګنټه کې هم دی په هغه زمانه کې به صحابه کرامو په پښه پسې سپین او توره پړی تړلو تار بعضې صحابه کرامو د بالښت یخ ته ایښی و چې یاره دا ماله دا تار راته ښکاره شي نو رسول الله ورته ویل د دې نه مراد نه دی نو دا آیات راغلی چې من الفجر الای چې سبا صادق را وخیږي چې سبا صادق کله را وختلو نو اله به ته روجا بندې او چې کله سبا صادق نه راخته نو تبا روجا نه بندې تعالی د روجې ممنوعات لاندې دي لازم نو د دې نه مراد ګوره دا نه ده چې په لوړ مازدیګر باندې خلک او په دې باندې لانجیم شوي پروس کال نه بل کال یو ورور ناست دی بل ورور سره په دسترخوان او په پروټو کې چاړه پرته ده نو 15 منټه پاتې دی او ته خو پته ده که نه چې دا نور ځانونه د ټول امت مسلمه دا 15 منټه وروسته کېږي نو دی قصدن 15 منټه روژه مخکې ماتی زدن او عنادن حالانکې ته ګندې وې چې دا صرف په دې ملک کې مسلمان دی او دا نور ګڼې کافر دي دا ټوله سعودي عرب ته لاړ شه د سعودي خپله ټیم دی په دې ګنټو کې هم شته په دې کې د ټولو ممالک ټیمونه بند کړي هلته هم نقشه لګېدلې چې کله هغه نقشه پوره شوله ټیم پوره شي په ټول ملک کې به په حقه باندې اذانونه کېږي ته خو دې یو منټ مخکې وکړه یا تېنه یو منټ مخکې روژه ماته که او بعضې دا دلیل وایه یاره وایي وخت فرض دی وایي اذان فرض نه دی نو وخت ستا مې پېژني ستا بوډۍ نیا یې پېژني بوډا نیکه دې پېژني ځوان دې نن پېژني ځوانه دې نن پېژني
اخو هغه وا چې هغې به پېشمانه د اسمان نه معلومه و د کنارو د اسمان نه هغو له الله دغه ټکنالوژي ګرځولې وه دارنګې د کنارو د اسمان نه به شفق وسته پېژنې چې شفق څه ته ویل اوس کې د بوډۍ بابا بیا او دارنګې یو ځوان ته دې ویل ځوانې ته چې شفق هغه به دا کومه میوه ده دا څه میوه نه ده دا د اسمان په کنارو باندې سوروالی دی حقه ته وایي د هغې په تعریف کې به د علماو اختلاف دی چې دا شفق سوروالی دی که نه ډوبوالی دی سوروالی دی سپینوالی دی چې وروسته ترې نه راشي نو په اوقات کې اختلافات دي دا ځان له علم دی د فلکیات ځان له فن دی لکه څنګه چې دا درجه وی که نه 1 کال او 2 کاله داسې به د فلکیاتو د نمر او د سپومۍ او د ستورو ځان له چې کوم علوم دي دا 1 کال کورس دی 2 کاله هغه به کوي دا د هر ملا کارم نه دی نو دا بعضې ویا یاره وخت پرز دی خو دا اذان دا علامه ده ګوره په دې وخت باندې وخت پرز دی خو دا اذان په دې وخت باندې کېږي که نه دې د وجې نه مفتي شفیع مولا لیکلي مفتي اعظم د پاکستان تیر شوی دی هغه فرمایي چې په کم مؤذنه دا اوقات پیژني او دارنګې د وخت نه خبر دی په ټیم اذان کوي د اذان نه مخکې روژه ماتول یا وروسته د اذان نه روژه بندول دا روژه باطله ده دا روژه وی شوې نه ده نو ګوره چې اذان کوي هغه خو د عالم په دغه باندې کوي که نه د علم په رڼا کې کوي مقتدي ته یې ویلي چې هلکه نقشه ګوره نو دا ظالمان دا بعضې نه دي 15 منټه پې مخکې راچغېږي نو دی ځان ته په دې ملک کې مسلمانان وایي د دې نظریه هم دا ده چې ځان ته مسلمان و نور مسلمانان نشته حالانکه د مرکز علما دارنګې د مدارس علما د ټول ملک علما نو تا ته ما ویله چې په یو ملک کې دا اچار نشته دا صرف زمونږ په ملک کې دا اچار دي یو بریلی دی شیعه دی پلا هلته کو په سعودي کې بریلی دی کو شیعه دی کو کافر دی کو مسلمان ته خو د اذان نه مخکې ړق وه بس دغه اذان علامه د پاکه ټیم باندې به اذان کېږي او پاکه ټیم باندې به خوراک او څښاک کي نو دا مه کوئ دا بغاوت دی نو په روز کال 2 ورونه و نو هغه یو مخکې 15 منټه ماته کړې وه روژه بل هلګېدلی چې روژه دي وخوړه دی بل ورته ویلې چې نه روژه ماته شوې ده او بس چې نمر ډوب شو دا لانجې شروع کړي او تیاره 13 اوزار پراته و په چوړکۍ باندې ولې یو 3 واره دا خېټه والی و هسپتال لی راوه نو ستا د ملا د واجې نه یو ورور راولګېد بل رور یې په چاړه باندې ووه نو ولې اختلاف خورئ په یو کور کې پلار او زوی ښځه او خاوند دي وروڼه یا خویندې یا بوډا یا بوډه او په کور کې لانجې جوړې شي نو دا لانجې خو موږ له اسلام نه دي راښودلي چې خلک په لانجو باندې واچوي نه اتفاق اتحاد چې د علاقې اذان په کم ټیم باندې کېږي دا علامه ده ستا نښه ده د هر علاقې اذان چې په کم ټیم باندې کېږي په خپل اذان باندې روژه بندوه او په خپل اذان باندې روژه دا نیسه او امام ته ووایه چې مؤذن پوهه کړي چې نه مخکې اذان کوي او نه وروسته اذان کوي نو امت به په لانجو کې نه ولیږي او که د نورو علاقو اذانونه مخکې وروسته کېږي نو نورو علاقو تابعداري په موږ لازمه نه ده لکه ما خپل مؤذن ته ویلي په خپل ټیم باندې اذان کوي په خپل ټیم باندې بندو په خپل ټیم باندې په هغه باندې روژه ماتو د نور اذانونه که مخکې کېږي او که وروسته د هغې څه زموږ کار نشته هر عالم د خپل علاقې ذمهوار دی په قیامت کې به ته الله تپوس کوي الامامو ضامن د الله نبی امام ذمهوار دی بس په دې پسې روان شه اولی الامر یې ورته ویلي نلی وکولو خوراک کوئ واشربو څښاک هم کوئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض چې ښکاره شي تاسو ته هغه تار سپین من الخیط الاسود د هغه تار تور نه من الفجر چې سبا راوخیږي ثم اتموا الصیام بیا الله وایي پوره کوئ روژې لره الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشروهن الله ویا نزدېکت مه کوئ د دې زنانو سره وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوئ په جوماتونو کې په جومات کې چې اعتکاف کوې که نه نو د زنانه سره مباشرت دا باندې دا منع دی او اسې راځي زنانه جومات ته دا شیرات تللی د خاوند خواله په حدیث بخاري کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې به دا به پیغمبر علیه السلام له ماښام راتللي ماښامي ټیم که به د پیغمبر علیه السلام خواله راتلې د شپې به رالې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسره جومات نه راووتلو بهر به زنانه به وتللي نو دا جای دی خو نزدېکت نه دی دا جای نه دی ولا تباشروهن نزدېکت مه کوئ د دې زنانو سره وانتم عاکفون فی المساجد او مساجد جمع راوړې ده مسجد نه دی نو معلومه ده شوله چې اعتکاف په یو جومات پسې خاص نه دی لکه بعضې وایي چې اعتکاف صرف په مسجد نبوي کې کېږي یا بعضې وایي چې یاره په جامع مسجد کې کېږي نه په جامع مسجد کې اولا دی
او هر هغه جمعه چې هغه کې 5 وخته مونځ کېږي په هغه کې اعتکاف کول دا جایز دي. دا پکې روا دی. د زنانه دپاره جومات څه دی؟ کوره. جومات دا کور دی. نو معلومیږي دا چې دا اعتکاف سنت دی او مونځ دا فرض دی. نو فرضیه فرض په جمعه په کور کې کېږي، په کوټه کې کېږي، نو سنت یې نه کېږي. نو څوک چې دا خبره کوي چې یاره د زنانه او اعتکاف دا په جومات کې نه بغیر نه کېږي، نو د دې مونځونه هم یو نه دی شوی. مخکني مونځونه تباه او برباد دي او آینده مونځونه تباه او برباد دي. نو بیا د جومات نه دا جومات مراد نه دی. مراد چې یاره ته به د ماموندونه راخوښ شوی انات کلي له راځې او ښځه دې د ځان سره روانه کړې، نو ستا په کلي کې جومات شته که نه؟ نو چې جومات د زنانو اعتکاف د زنانو په جومات کې دی، نو مساجد جمع ده، نو د جومات تخصیص دا نشته. هر هغه جومات چې تا ته محله کې نږدې دی بس کوړی دی ورته راوباسه اعتکاف کې کښېنه. نو بعد خلک یې راولي، نو بعد خلکو په مدرسو کې کښېنولې وي. جومات ویل اعتکاف دی، نو په جومات کې خو موږ نه ولیدلې، په جومات کې خو نه وي، نه هم د جمعې په مانځه کې ولیدلې، هغه په مدرسه کې ناسته وي. نو په مدرسه کې اعتکاف کېږي یا په خپل کور کې په کوټه کې کښېنولي پردی ښځې، او حالان کې د زنانه بغیر د خپل محرم نه بار شپه کول دا لعنت پې نه ورېږي. ولا یخلون رجل بامرأة، ځان له کېږي به ورسره پردی سړی نه. نو دا خو د خپل کور نه وتې وه که نه، بهر ته وتې وه، نو دا خو جایز نه ده. حالان کې یا چې نه 3 ورځو سفر دا پې نه حرام دی د خپل کور نه بهر. نو بهر حالات چې اعتکاف د بعضې خلکو ومنو چې یاره اعتکاف په جومات کې کېږي، نو په هره محله د جومات کې کېږي، بس په خپله محله کې جومات کې دی کې. مونځ هم دقه مسله ده چې د جمعې مونځ دی، نو ستا په خپل امام پسې ولې نه کېږي؟ خپل امام پسې 5 وخته مونځونه ستا خاوند کوي، سړی دی پسې کوي، کلی پسې کوي، نو دقه جومات ته دا ښځه دې راوځي که نه؟ نو بل جومات له یې ولې بې؟ حالان کې د بخاري حدیث دی دا بدعت دی، د یو جومات نه بل جومات ته تګ کول. 3 جوماتو ته په نیت د عبادت او د ثواب باندې سفر جایز دی. یو مسجد حرام، یو بیت المقدس او یو مسجد نبوي. په حرم کې مونځ په 1 لاک دی او په بیت المقدس او په مسجد نبوي کې مونځه په 50,000 دی. نو دغلته ته شیتلې په نیت د عبادت، ولې چې په جوماتونو کې فرق دی، فضیلت د هغې ډېر دی. د دې نه ما سوا د الله رسول یې ګوره د دې 3 جوماتونو نه ما سوا سفر کول بل جومات ته په نیت د عبادت دا بدعت دی، دا ناروا ده. نو بل جومات ته تګه دا روانه دی. نو بهر کې په وانتم عاکفون فی المساجد، الله چې تاسې ویا په اعتکاف کې په جومات کې، تلک حدود الله، دا احکامات د الله تعالی دی او فلې د الله دی، فلا تقربوها، لا یې مه نږدې کېږئ دغه پولو ته چې کوم منهیات د الله دی هغې ته حدود وي، نو دغه پولو ته الله دغه منهیاتو ته مه نږدې کېږه. کذلک یبین الله، د قرنګ الله بیانوي آیاتونه خپل للناس خلکو ته، لعلهم یتقون، د دې دپاره چې دوی کې تقوا پیدا شي. واخر دعوانا